الله الرحمن الرحیم. راځو مونږ د دماغ د پرنکیم تخریب باندې خبرې کوو. دا هم د تروماګانو له کبله منځته راځي. مونږ وایو په دغه کې یو د کنفیوژن څخه عبارت دی، بل پکې ډیفیوز اکزونل انجری څخه عبارت ده، او بل پکې کنټیوژن اینډ لسریشن څخه عبارت دی، او بل تردیدي داخل الدماغي هیمورج دی، او بل پکې د دماغ پړسوب دی یا د برین ایډیما څخه عبارت ده. راځو کنفیوژن څه شي ته ویل کیږي. دا د دماغ یو تړلی قحفي تردید له سببه منځته راځي، او په دغه کې یو د شعور ضیا پکې په ګذري یا تدریجي ډول سره عصبي تشوش سره مل وي، او د شعور ضیا هم ورسره مل وي، او څو ساعته یا څو ورځې وروسته کاملا ناروغ چې دی روغتیا منځته راوړي یا کاملا ناروغ ښه کیږي. کنفیوژن کې موږ مخکې درته وویلي چې دا د دماغ یو تړلی قحفي تردید څخه عبارت دی، یعنی د دماغ داخلي برخه کې داخل برخه کې دماغ د سکل د داخلي برخو سره په تماس کې کیږي او تردید ګوري. یو ګذري یا تیریدونکي عصبي تشوش سره یوځي، او بل د شعور ضیا هم ورسره مل وي، او څو ساعته یا څو ورځې وروسته ناروغ کاملا بیرته څنګه کیږي رغیږي. مثلا یو شخص د موټر ټکر کوي، او د موټر د ټکر له کبله یو بل شخص په موټر کې ناست دی، روغ جوړ دی، او دغه شخص کنفیوژن لري، شعور ضیا لري، او څو ورځې وروسته یا څو ساعته وروسته ناروغ بیرته رابیدارېږي. دغه ډول دماغي تردید ته موږ شویلی کنفیوژن وایو، چې خارجن ناروغ روغ جوړ دی، سکل کې کوم تروما نه لري، هغه نه لري، خو داخلي برخه کې د ټکر له کبله د اسلریشن ډي اسلریشن له کبله چې تاسو ته مې په عصبي جراحي کې به ووایي یو دماغ کې یو تردید یا پرنکیم کې یو تروما یا تردید وارده شوې خو کمه ده، خو ناروغ بیرته څنګه کېږي رغېږي. بل پکې ډیفیوز اکزانل انجری ده، چې دا تردید خطرناک تردید دی، چې دا دوامداره کوما یا ویجیټیټیو سټیټ سبب ګرځي. بل مهم علتونه یې دا داسې دی چې انی زاویوي صورت یا بتاتت دی، یعنی که په چټک ډول سره یا ډیر شدید ډول سره ضربه یا تروما چې موجوده وي، چې د دواړو نیمو کرو په سپینه ماده یا واټ میټر کې په پراخ ډول د اکزونونو د شلیدلو سبب ګرځي. مثلا ډیفیوز اکزونل انجری چې ده دغه برخه کې د پرنکیم دغه ډول تردید دا یو خطرناک تردید څخه عبارت دی. په دوامداره ډول سره ناروغ د کوما سره یوځي. دغه ډول تردید زیاتره په وایټ میټر کې چې کوم اګزان وجود لري، د دغې د اګزانونو د رپچر کېدو یا د دغې اګزانونو د ډیمیج یا د دغې اګزانونو د زیان له کبله څنګه کېږي منځته راځي، شلیدلو له سببه یا د زیان له سببه یا د انجري له سببه منځته راځي. خو دغه ډول تروما یا دغه ډول تردید چې دی دا په واقعیت کې یو خطرناک تردید څخه عبارت دی، یو خطرناکه تروما څخه عبارت ده، او دغه کې زیاتره د یو شخص د چیز سبب کیږي، د مړینې سبب کیږي. بلې کنفیوژن ان لسریشن څخه عبارت دی. دا د دماغ مستقیم تخریج څخه عبارت دی، یعنی دلته دماغ پکې په مستقیم ډول سره ایریټیبل کیږي یا تخریج منځته راځي، تخریب پکې منځته راځي، تخریب او ډیمیج یا تخریب پکې واقع کیږي. او بل دا زیاتره د پس تردید له کبله منځته راځي. یو چې دی تیره تردیدات، یو پس تردیدات. پس تردیدات کله چې یو شخص په څوک باندې ووهل شي یا یو څوک د بام څخه راخطا شي، سر یې ولګي، دا پس تیره تردیدات دا دی چې په چړه ولګېږي یا په مرمۍ ولګي، دا ټول تیره تردیدات دي. من کنټیوژن ان لسریشن دا د دماغ د مستقیم تخریب څخه عبارت دی، او بل دا عموما د پس تردید څخه منځته راځي. د تردیدي داخل دماغي هیمورج باندې خبره کوو. کله چې تردید منځته راشي او د دماغ په داخل کې وینه بهیدنه واقع شي، موږ وایو چې سنټرل نروس سیستم د تردید په نتیجه کې دماغي پرنکیم د نیمو کرو رګونه هم شکېدلی شي، او په دې نتیجه کې یو متعدد سوزه داخل الدماغي خونریزي څنګه کېږي تولیدېږي. که چېرته سنټرل نروس سیستم
د تردید سره یو ځای شي نو په دواړو نیمې کرو یا هیموسفیر کې دلته کوم کوچنی ویسل وجود لري دا هم د تردید سره مخامخ کیږي او دا رپچر کوي او دې له کبله په مختلفو برخو کې په متعددو ساحو کې هلته وینه راټولیږي او په نتیجه کې یو هیموریج څنګه کیږي منځته راځي. د دماغ پړسوب باندې موږ خبره کوو. موږ وایو قحفي تردید په دماغ کې موضعي یا منتشر شی منځته راوړي ایډیما منځته راوړي. نو دا خو معلومداره خبره ده چې هر هغه ساحه کې چې تردید منځته راشي هغه ساحه کې چې هلته زخم واقع شي نو په نتیجه کې مربوطه ساحې ته مکروفاژونه او همدارنګه د بدن نور دفاعي حجرات ورځي او تر څو د ساحې د ریکوري سبب کیږي نو د همدغې تردیدي ساحې په شاوخوا کې په موضعي ډول یا منتشر ډول سره په ساحه کې شی پیدا کیږي یو پړسوب پیدا کیږي یا ایډیما پیدا کیږي. دا هم د دماغ پړسوب شو چې په تردیدي ساحه کې منځته راځي. د CNS نورې ناروغیو باندې موږ خبرې کوو دومره مهمې نه دي او بیا د دې څخه یو یاداوري کوو او لنډ ډول سره وایو. مهمې ناروغي اپیلیپسي ده چې انشاءالله موږ وایو. د مایلین ناروغي دي او بل استحالوي ناروغي یا ډیجنریټیو ناروغي دي. بلې پکې میټابالیک ناروغي دي او بلې پکې نیوټریشنل ډیزیز یا تغذوي ناروغي دي. ډي مایلینیټینګ ډیزیز کې موږ وایو چې دا دومره مهمه ناروغي نه ده. وایي چې عصبي تشوشاتو یو مهم ګروپ ناروغۍ دي چې په مشترک ډول پکې په محراقي یا پچې ډوله د مرکزي عصبي سیستم د مایلین پوښ تخریب کیږي او هلته التهابي عکس العمل سره څنګه مالي. موږ وایو چې مهمه او اساسي خبره په مرکزي عصبي سیستم کې هلته مایلین شیټ وجود لري او د مایلین شیټ څخه علاوه هلته نور سیل وجود لري سپورټینګ حجرات دي. دغه سپورټینګ حجرات د نیروګیلیا په نامه سره یادوو. خو بیا په محیطي عصبي سیستم کې نیروګیلیا نشته هلته بیا شوان سیل وجود لري. نو مرکزي عصبي سیستم کې دغه مایلین پوښ تخریب کېدله په محراقي ډول یا پچې ډول سره منځته راځي او دغه محراقي پوښ چې کله تخریب شي په مرکزي عصبي سیستم کې دې سره یو التهابي عکس العمل هم مروي. خو محیطي عصبي سیستم د مایلین د پوښ تخریب ناروغۍ هم وجود لري او په مرکزي عصبي سیستم کې اندازه څنګه ده زیاته ده. د کلینیک او پتالوژي له نظره دوه ډوله ډي مایلینیټینګ ناروغۍ پیژندل شوي دي. یو ته ویل کېږي ملټیپل یا ډسمینیټډ سکلیروسس څخه عبارت دی. بل پیریوینوس انسیپالو مایلایټس څخه عبارت دی. موږ وایو چې ملټیپل ډسمینیټډ سکلیروسس دا د مرکزي عصبي سیستم یا CNS د مایلین پوښ ډیر عامه ناروغي ده چې په 20 الی 40 کلنۍ کې پیل کیږي. دا یو خبره شو. بل پچی یا محراقي عصبي تشوش د مکررو حملو په ډول تظاهر کوي. وایو چې ناروغي هم محراقي ده خو فوکل نیورولوژیکل ډیفیسیټ یا محرا عصبي تشوش چې کوم منځته راځي دا هم په مکررو حملو په ډول باندې راښکاره کیږي. زیاتره پکې نخاع او همدارنګه اوپټیک نرف او دماغ څنګه شوي اخته شوي وي. د ارثي زمینې او همدارنګه انتاني عامل او یا د یو معافیتي غبرګون په پایله کې منځته راځي. ولیګو ډینډروګیلیا سیل چې دی له منځه ځي او بل زیاتره د بوتیناتو په شاوخوا کې همدارنګه د دماغ ساقه کې او سیریبیلوم کې سپینل کارډ او د دماغ په ژوره برخه کې چې کومه سپینه ماده ده په دغه کې څنګه کېږي لیدل کېږي. مورفالوژي له نظره موږ وایو پتالوژیکه نښه یې په وایټ میټر کې ډي مایلینیشن بیلې بیلې او شیندل شوي ناحیې دي چې د پلک بلل کېږي. MIC کې له نظره متعدد پلکونه د خاکي ګلابي رنګه پړسېدلو څرګندو ساحو څخه عبارت دی چې په وایټ میټر کې معمولا په متناظر ډول لیدل کېږي او له 1 ملي متر څخه تر 100 سانتي متر پورې قطر لري. MIC له نظره یو فعال پراخېدونکی پلک دی.
موږ وایو چې مورفالوژي له نظره هلته پلکونه وجود لري او دغه پلکونه متعدد پلکونه دي، د یو څخه زیات پلکونه دي. خاکي ګلابي رنګ سره معلومیږي، پړسېدلو یا د څرګنده ساحو څخه عبارت دی. په وایټ میټر کې معمولا دغه پلکونه متناظر ډول سره وي، په متناظر ډول لیدل کېږي. د 1 ملي متر څخه نیولې تر 100 سانتي متر پورې دغه پلکونه قطر چې لري. د ام آی سی له نظره یو فعال پراخېدونکی پلک دی، یو ام آی سی له نظره یا د مایکروسکوپ له نظره یو فعال پراخېدونکی پلک دی. لمفوسایټونه او ماکروفاژونه او اسټروسایټیک تکثر د پلک په څنډو کې چې مایلین پکې تخریبیږي راټول شوي وي او د وریدونو په ګر چاپیر کې لیدل کېږي. ماکروفاژونه یې بلا شوي مایلین راښیي او یو زوړ غیر فعال پلک د رګونو په ګر چاپیر کې حجروي التهاب ارتشا نه وي او لیګو ډینډروسایټ پکې بیخي له منځه شوي تللی وي. دغه هغه ډي مایلینیشن یا ډي مایلینیټینګ ناروغي څخه عبارت دی چې په دغه کې مایلین شیټ دا پکې تخریب شوی وي او هلته کې د یو سپین یا خاکي ګلابي رنګه پلکونو په ډول باندې څنګه موجود دي او د ام آی سی له نظره علاوه د پلک څخه هلته نور التهابي حجرات هم څنګه کېږي لیدل کېږي. دغه ناروغۍ دي چې په دغه ساحو کې وایټ میټر کې په ژورو برخو کې هلته د یو پلک په ډول باندې څنګه کېږي لیدل کېږي. مختلف برخې اخته کوي، اوپټیک نرف اخته کوي او همدارنګه پارا وینټریکولر، ډیپ وایټ میټر، میډ برین، سیریبیلوم، سپینل کارټ او همدارنګه انسایټ مایبې انولډ کېږي، یعنې نورې برخې هم د دماغ د دې په واسطه باندې څنګه کېږي اخته کېږي. مایلونونه پکې یا مایلین شیټ پکې ډیمیج کېږي، هلته د خاکي ګلابي پلکونو په ډول باندې راښکاره کېږي. یو فوکل نیورولوجیکل ډیفیسیټ سره څنګه یو ځای. بل ډیجنریټیو ناروغي دي چې انشاءالله موږ درته په یو بل سلایډ کې په مکمل ډول سره وایو، په لنډ ډول سره تشریح کوو چې کومې ډیجنریټیو ناروغۍ موږ لرو او دغه ناروغۍ کې کومې ډېرې مهمې دي، په کوم عمر کې منځته راځي. انشاءالله موږ درته په بل سلایډ کې تشریح کوو.